بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ملک اسماعیل تاسو ته په یوه خصوصي خپرونه کې ستړي مه شي هرکلی وایم. کتونکو، نننۍ خصوصي خپرونه لږه شانتې بدله ده، ځکه چې په پی سی کې یو ډېر ښه خوندور پروګرام شروع دی د مهرما 67 چې کوم پراجیکټ دی په بهریا کې، د هغې لپاره چې کوم پری لانچینګ نن سرمني ده. بلا خلک راغلي دي دلته کې، او د دغې چې کوم پراجیکټ چې کوم د کمرشل هم دی او د اوسېدلو لپاره هم دی، هغې باندې به تفصیلي معلومات درکړي. نو نننۍ دغې خصوصي خپرونه کې تاسو وګورئ چې دغه پراجیکټ د دغې خلکو لپاره څومره مهمه دی، او هر سړی غواړي چې هغه ته د یو ډېر پرسکونه، ښایسته، مزیدار او د اوسېدلو او د رهایش او یا د کاروبار لپاره ځای میلو شي. چېرته هم مزې موږ سره اوسئ. افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مہرما 67 کی بے مثال لوکیشن اس کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو آنے والی راولپنڈی رنگ روڈ سے صرف 10 منٹ، جبکہ اسکول، کرکٹ اسٹیڈیم، گرین ویلی، بحریہ فوڈ اسٹریٹ، بحریہ ہیڈ آفس اور بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل سے صرف 3 سے 8 منٹ کی دوری پر، اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے صرف 40 منٹ کی مسافت پر. تو ابھی فون اٹھائیں اور نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں. مهرما 67 دا چې کوم پروجیکټ دی دا د زی ډیولپرز او مدینه پراپرټي کنسلټنټس اینڈ بلډرز یو مشترکه کاوش دی. نن موږ سره د دې پروجیکټ سره ریلیټډ د هر ډپارټمنټ او د دې ټولو کمپنیانو ټاپ ایگزیکټیوز موجود دي، او ای به تاسو لا ستاسو وای کلیر کوي چې وای انویسټ ان مهرما 67. په دې اډ کې د ټولو نه اول زه خواست کوم رحیم الله صاحب ته چې هغه د مدینه پراپرټي کنسلټنټ اینڈ ډیولپر سی ای او دی. अब تاسو ته په باقاعده توګه هر کلیم وای او د دې پروجیکټ په اړه کې به تاسو سره خپل خیالات هم شیر کړئ. رحیم الله صاحب. سدینه مخکې موږ پروجیکټ کړی دی او دا هم زموږ یو پروجیکټ ده. په دې کې موږ لا مارکیټینګ نه ده شروع کړی، دې کې صرف دا زموږ ټول ډومبنۍ ایونټ ته په دې پروجیکټ کې، او ډومبنۍ پری لانچینګ ایونټ دی. دینه بعد به نور زموږ ایونټس راځي کراچۍ کې، په اسلام آباد کې او بحریہ ټاون کې. او شکر الحمدلله د تاسو غوندې کې یارانو دوستانو او د تاسو غوندې کې لکه په موږ باندې دومره اعتماد وکړو چې 40% نه زیات زموږ سیل شوی دی په دې پروجیکټ کې، او 10% هغه خلک دي چې هغوی موږ سره کمیټمنټس موجود دي. 10% هغه خلک دي چې هغوی موږ سره کمیټمنټس موجود دي چې هغه هم فلفل شي. نو انشاءالله 50% ټارګېټ موږ اچیو کړی دی. زموږ پارټنرانو ذاکر صاحب او موږ د ټول ټیم دا پروګرام و چې دې کې لکه سیل نه کېږي، موږ به دا پروجیکټ جوړوو، دې باندې به خرچه خپله جیبه کوو. خو د الله تعالی په فضل سره موږ ته د خپل د هغه نه زیات موږ ته حوصله افزا ریزلټس میلاو شول. جو مین پروجیکٹ
اٹسیلف جو پلاٹ کی ہماری لوکیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارا پلاٹ جو ہے اس کے بیک سائڈ پہ ایون ہم وہ بھی فرنٹ ہی ہے, اس پہ بولیورڈ ہے مین ایم کمرشل کا, وہ بولیورڈ کنیکٹنگ روڈ ٹو دا رنگ روڈ ہے. فرنٹ سائڈ پہ ہمارے پاس پارکنگ ہے اور ایک بیریا کا انٹرنل مڈل رنگ روڈ ہے جو کہ بہت بڑا اراؤنڈ 160 فیٹ ویڈتھ کا وہ روڈ ہے. فرنٹ پہ بھی ہمارے پاس اس میں بہت ساری پارکنگ ہے, پارکنگ کے کوئی 4 روز ہیں فرنٹ سائڈ پہ اور بیک سائڈ پہ پارکنگ کے 2 روز ہیں. یعنی سمپل سی بات یہ ہے کہ جتنے یونٹ ہمارے پروجیکٹ کے اندر فال کرتے ہیں وہ بلڈنگ کی لینتھ کے اندر ہمارے پاس پارکنگ اوپن پارکنگ کمپلیٹ ہے. پھر بلڈنگ کا ہم نے بزنس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے نیچے کے فلور ہیں کمرشل, اب کمرشل کو آباد کرنے کے لیے یقیناً آپ کو آبادی بھی چاہیے ہوتی, بزنس ہونا بھی چاہیے, لوگ بھی ہوں, ان کو ایکسیس بھی ہو, ان کی نیڈ بھی ہو. تو الحمدللہ اس کی لوکیشن کے حساب سے اس کے پیچھے ایک سیکٹر ایم, سیکٹر جے, سیکٹر کے, سیکٹر ایف, یہاں پہ بہت ساری کمیونٹی ہے جو کہ آلریڈی آباد ہے گھر وہاں پہ, اور ان لوگوں کے لیے گروسری کے لیے, شاپنگ کے لیے کوئی نیئر اسپیس نہیں ہے. ہم لوگ کیونکہ ہم سب لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمارے پاس تو گاڑیاں ہوتی ہیں اور ہمارے لیے فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے, لیکن بہت ساری گھر کے اندر خواتین, سرونٹ, ملازم, کام کرنے والے, ان کو واکنگ ڈسٹینس پہ اسپیس چاہیے ہوتی ہے بزنس کے لیے, اپنی گروسری, شاپنگ یا کسی اور چیز کے لیے. تو الحمدللہ ہمارے پاس پیچھے بہت ساری کمیونٹی ہے کہ جو ہمارے کمرشل کے اندر ان کا انٹرسٹ ہے اور وہ کمرشل ان کو وہ کیٹر کرے گا اور ان کے لیے اس کے اندر اسپیس اویلیبل ہوں گے. اچھا, لوکیشن کے بعد ہم دوسری چیز جو ہے ہم اسپیسیفک اپنے ڈیزائن پہ آتے ہیں. ہمارا بلڈنگ کا ڈیزائن جو ہے نا وہ میجر 2 پارٹس ہیں اس کے. ایک ہے, میں پلاننگ کے حساب سے پہلے بات کرتا ہوں, ایک ہے کمرشل اور دوسرا ریزیڈینشل. 2 حصوں میں ہم نے ڈیوائڈ بھی اس کو اسی طریقے سے کیا. جو کمرشل ہے ہمارا, اس میں ہمارے پاس 3 فلور آؤٹ لیٹس ہیں شاپ سے اور 1 فلور جو ہے وہ آفیسز ہیں. اوپر کے جو 5 فلور ہیں وہ ہمارے پاس اپارٹمنٹ ہیں. اچھا, اب ہوتا ایسے ہے کہ کمرشل کے اندر تو یقیناً ایکٹیویٹی ہے, رش ہے, شور شرابہ ہے, پبلک نے آنا جانا ہے, آپ نے اس کو کھلا چھوڑنا ہے. اب جب کمرشل کے بیچ میں نارملی ہم دیکھتے ہیں جو پروجیکٹس اس کیلیبر کے, اس لیول کے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کی جو اپارٹمنٹس کی انٹری ہیں, ریزیڈنٹس کی جو انٹریز ہیں نا, وہ آپ کی کمرشل کے بیچ میں سے ہو کے جا رہی ہوتی ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ اس میں لوگ لے بھی لیتے ہیں لیکن فیملیاں آباد نہیں ہو سکتی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پردے کا, پرائیویسی کا مسئلہ ہوتا ہے اور وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ ہم شاپس کے بیچ میں سے ایکسیس کر کے جائیں. جب ہم ڈیزائن کر رہے تھے تو ظاہر ہمارا تعلق کیونکہ کے پی سے زیادہ ہے, یقیناً پروجیکٹ اونرز کے پی کے ہیں, ہم لوگ خود کے پی میں زیادہ کام کرتے ہیں, تو ہمارے پاس یقیناً یہ کمیونٹی زیادہ ہوتی ہے. تو ہم نے اس کو خیال رکھتے ہوئے ہم نے اپنے جو ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ ہیں اس کی انٹری کو سیپریٹ کیا, اس کے لیے علیحدہ لفٹ تھی, اور جو ہمارا کمرشل ہے اس کو بالکل سیپریٹ کیا. ریزیڈینشیل کی باقاعدہ سے ہم نے انٹرنس لابی ہر فلور پہ بنائی اور ایون نیچے سے گراؤنڈ سے ہی وہ کنٹرولڈ ہوگی, 24/7 اس کے اوپر بندہ بیٹھا ہوگا جو اس کو آپریٹ کرے گا, اور اس ایریا میں آپ کے جو کمرشل کے لوگ ہیں ان کو الاؤڈ نہیں ہے. حالانکہ جو ریزیڈینشیل والے لوگ ہیں وہ کمرشل میں کسی بھی فلور سے ایکسیس کر سکتے ہیں. سب سے بڑا مین فیچر یہ ہے. اس کے بعد جو ہمارے اپارٹمنٹ ہیں, اپارٹمنٹس کے اندر ہمیں مسئلے کیا ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. باقی دیکھیں اگر میں بات کروں اس میں یہ ہے وہ چیزیں سب لوگ دیتے ہیں, اپارٹمنٹ یا گھر بنتے ہی چیزوں سے ہے, بیسک وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہو گئی نہیں. ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو اسپیشل ہے اس میں. اپارٹمنٹ میں ہم اکثر دیکھتے ہیں, ابھی آپ دیکھیں پشاور میں یا اور بھی دوسرے کسی شہر میں, ہمیں 2 مسئلے ہوتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں تو آپ کے پاس کپڑے سکھانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی, واشنگ مشین رکھنے کے لیے آپ کے پاس جگہ نہیں ہوتی, آپ اے سی کے آؤٹ ڈور کہاں پہ لگائیں, آپ گیزر کہاں پہ لگائیں. ٹھیک ہے, یہ ایک پورا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے جب اس کی پلاننگ شروع کی تو ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھا کہ ہمارے اے سی کے آؤٹ ڈور, گیزر, واشنگ مشین ہر ایک اپارٹمنٹ کے ساتھ اسپیشل ڈیڈیکیٹڈ جگہ دی, اور جگہ اس طرح نہیں دی کہ بس بندہ جائے تو ختم. ایک سفیشینٹ اسپیس ہے, باقاعدہ ٹیرس کے شیپ میں دی ہے, اور اس کو پرائیویسی بھی ساتھ دی ہے تاکہ آپ ہماری یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہاں پہ اکاموڈیٹ ہو سکیں. اچھا, ان باتوں کے علاوہ ہمارے پاس پلاننگ کے اندر ہم نے جو اپارٹمنٹ دیے ہیں وہ دیے ہیں 2 بیڈ اور 1 بیڈ. تمام 2 بیڈ اور 1 بیڈ ہم نے ان کے فرنیچر لے آؤٹ پراپر ٹو اسکیل پہ رکھے, اور ہم نے ان پہ فرنیچر پلیس کیا ہوا ہے کہ تاکہ کل اپارٹمنٹ اس طرح تو ہم نے بیٹھ کے آپ کو بیچ دیا, کل اپارٹمنٹ میں آپ فرنیچر لگانے جائیں تو آپ کے پاس فرنیچر کی پلیسمنٹ کے لیے پلیس نہ ہو.
تو یہ منیمم ہم نے اس چیز کا خیال رکھا کہ اسکیل پہ فرنیچر پلیس کیا, آپ کا بیڈ پراپر پلیس ہو, آپ کو آپ کے لے آؤٹ میں جو فرنیچر لگا ہوا نظر آئے گا وہ فرنیچر اس میں لگ سکتا ہے, اس سے زیادہ کی خواہش نہ کریں. اور اس میں جتنی چیزیں اسکیل کے اوپر ہیں, کچن سب کے پراپر ہیں, کچن کے وینٹیلیشن پراپر ہیں. وینٹیلیشن سے میری مراد آپ ہوڈ فٹ کرنا چاہیں وہ ہمارے اسکوپ پہ نہیں ہوگا, لیکن ہوڈ فکس کرنا چاہیں وہ ہوگا. ایگزاسٹ لگے ہوں گے سارے, آپ کو روشنی پراپر ملے گی. ہمیں کسی بھی ایک یونٹ کے اندر آپ غور سے اگر دیکھ لیں تو جو ہمارے جو سروس ڈکٹس ہیں یا وینٹیلیشن ڈکٹس ہیں ان کے سائز آپ دیکھیں تو وہ الحمدللہ کافی بڑے سائزز ہیں, جس میں کہ ایئر سرکولیشن کا خاص طور پہ خیال رکھا گیا ہے. کیونکہ اس میں ایریا ضائع ہوتا ہے, لیکن یقیناً آپ نے اچھے اپارٹمنٹ جب بنانے ہیں تو اچھے اپارٹمنٹ صرف آپ کے بلڈنگ کا فیس اچھا بنانے سے, یا میں آپ کو ایک لفٹ اچھی لگا دوں, یا آپ کے گراؤنڈ فلور پہ آپ نے اچھے شیشے لگا دیے, ٹائلیں لگا دی, تو اس سے نہیں بنتا. آپ نے پوری اپنی سروسز کو امپروو کرنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ان سب چیزوں کا ہم نے خیال رکھا ہے, جس کو اس وقت ایک ایک چیز کو بیان کرنا مشکل ہے, لیکن انڈیویجولی جب کوئی بندہ انٹرسٹ لیتا ہے تو اس کو ایکسپریس کیا جا سکتا ہے کہ جی یہ اس میں یہ تفصیلات ہیں. څنګه چې ستاسو تعاون روان دی په دې تعاون باندې به انشاءالله مهرما 67 به انشاءالله په خپل مدت کې پای تکمیل ته رسي, او انشاءالله زموږ دا وعده ده او د الله تعالی نه د دې خبرې دعا کوو چې انشاءالله دا پروژیکټ به انشاءالله ستاسو په تعاون باندې بر وخت مکمل کوو. عزتمندو پروجیکټونه مکمل کیږي او خلک د هغې لپاره منډه ترړه وهي. عزتمندو د دې کاروبار سره سره زمونږ دا مقصد دی, یعنی مطلب دی چې زمونږ بنیادي د دې خبرې دا مقصد دی چې د خپل کاروبار سره سره مونږ د ځان سره دا نور خلک مو چلو, او د دې پروجیکټ په ذریعه باندې په سوونو کسانو ته په زرګونو کسانو ته د حلال رزق د ګټلو مواقع ورکو, او انشاءالله د هغې مقصد په وجه باندې به الله تعالی موږ ته دا توفیق راکوي چې دا به پروجیکټ په ستاسو په تعاون سره او د دغې ورکرز په تعاون سره انشاءالله بروت مکمل کوو. دی کی اخلاص, دی کی امانت داری, دی کی ایمانداری, اس شک کې مې تاسو ټول دلته ناستې یو ملګری به دا ونه وایي چې یاره چېرته دې ملګرو څه غلط بیاني کړې دي یا چېرته چاته څه دوکه ورکړې ده. زه د دې ګواه یم چې یو خو د دې دا تعلق جوړ شوی د دین په نسبت سره دی, په نوجوانۍ کې د دین د اقامت دپاره جدوجهد کړی دی او د هغه ځای نه دې تعلق جوړ شوی دی, او اوس بیا د کاروبار ته راغلی. زه کله ناکله د دې باره کې سوچ کوم, زه یم چې دې پته نشته ځان له هم څه پیسې ګټي, دا د یارانو یار دی, د دوستانو دوست دی, دې د یارانو دوستانو له پیسې ګټي. زه په دې سوچ کوم, غور کوم کله ناکله. منډې ترړې وي, حاجي صاحب ناست دی, د دې والد صاحب د رحیم الله ښه کاروبار یې د میډیسن ورته ویې د دوکان کې د میډیسن د کاروبار ته وخت ورکړه,
خپم شو تینا خفګان هم پکې راغی خو ده ورته وویل چې نه بس هم زه به دا خپل کار کوم یاري کوي دوستي کوي تعلق کوي او زه دا ډېر یعنې په وثوق سره دا خبره کوم چې چېرته هم زه دته ګورم نو زه ورته وایم چې ته ځان نه څه کوې اکثر ورسره د خپل د پارټنر غمي اکثر ورسره د خپل انویسټر غمي چې هغه ته څه فایده میلو شي اخلاص پکې هیڅ کمی نشته او د اخلاص ډېر لوی قوت او طاقت دی انشاءالله دا پروجیکټ به الله کامیابوي دعا وکړئ چې الله تعالی اللهم امین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین دعا وکړئ چې الله تعالی دا د دوی د پروجیکټ کامیابۍ سره سرته ورسوي او الله تعالی دې ملک باندې رحم وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله نن د بحر ټاون کې چې کوم زموږ پروجیکټ دی مهر ما 67 د هغې ابتدا وه او الحمدلله په ډېر ګڼ تعداد کې تاسو وګورئ چې انویسټر راغلي وو او الحمدلله د هغو په مدد سره دا پروجیکټ چې دی نو کامیابی به او انشاءالله د هغو په مدد سره او د هغو په تعاون سره به دا پای تکمیل ته رسي کتونکو موږ سره د مردان سابقه ناظم هم موجود مشتاق صاحب ستړي مشي درته وایو نن دلته کې یو ډېر ښکلی پروګرام وشو خاص کر د مهرما چې کوم نوی پروجیکټ راوړ څه وایي دې حوالې سره بسم الله الرحمن الرحیم بنیادي طور خو دا یو اوپننګ سرمنی و د مهرما 66 چې هغه یو ریزیډنشل پلس کمرشل یو پروجیکټ دی بحریه کې او زمونږ دلته شرکت بنیادي طور چونکې د زی بلډر د هغې د سی او صاحب سره د هغې متعلق به زه دا ووایم چې دې وخت کې خو په دې صوبه کې عموما هغه زی بلډرز او بیا ذاکر حسین صاحب هغه د یو لوی بلډرز یو لوی تجربه لوی ویژن لري او د تیرو 18-20 سال نه چې هغوی دلته کومه ډیلیور کړی دا لوی پروجیکټس کړي دي نو زما خیال دی چې په دې باندې ټولو خلکو یکسویي ده چې په دې وخت کې په دې صوبه کې د ټولو نه لوی بلډرز دی او بیا هغه د هغه د کنسټرکشن چې کوم ویریشن دی کومه ډایورسټي د هغوی سره چې هغه د کمرشل سوپر کمرشل نه والا د ویلاس پورې او هغه د اپارټمنټس پورې او الحمدلله چې هغه ټول پروجیکټس هغوی 100% کمپلیټ کړي دي په خپل وخت یې ډیلیور کړي دي خو ورسره هغه پروجیکټ په خپل ځای سره یو ډېر کامیاب پروجیکټس دي کو هغه ریزیډنشل دي او کو هغه کمرشل دي نو دغه لحاظ سره چونکې د هغوی دا زاړه کمټمنټ هغوی ډیلیور کړی ده او موږ په خپله د هغوی حصه پاتې شو د کلاینټ په حیثیت او هغوی جاینټ وینچرز کې هغوی سره کار هم کړی دی نو دا ډېر ښه خبره ده چې په دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې د خلکو ته اسلام آباد بحریه ډیچې دا ډېر اټریکشن لري او د هغوی د طرفه داسې یو پروجیکټ راشي چې د هغوی باندې د خلکو اعتماد دی نو زه وایم چې دا د خیبر پښتونخوا د خلکو دپاره د پېښور د مردان د خلکو دپاره دا غنیمت دی تاسو وایئ چې داسې قسمه پروجیکټونه خاص کر د بزنس لپاره څومره تاسو ګڼئ چې دا مؤثر دي او دا پکار دي بسم الله الرحمن الرحیم ذاکر بھائی دا پروجیکټ چې دی نو دا په دې موجوده صورتحال کې چې د کووډ په وجه باندې ټول پاکستان متاثره دی بلکې په خیبر پښتونخوا ته هم ډېره متاثره ده او په داسې وخت کې د داسې پروجیکټ راوستل په بزنس کمیونټي کې او د بزنس سرکولیشن کې چې پیسې په سرکولیشن کې راشي او خلک ورسره په روزګار شي نو دا ډېر زبردست دغه دی او دا هر څوک نشي کولی دا ډېر جګر غواړي ډېر دلګرده غواړي او ذاکر بھائی چې دی نو هغه سابقه چې دا کوم دغه دی ریکارډ دی نو هغه دا دی چې هغه پروجیکټونه تکمیل ته رسولي نو انشاءالله دا هم داسې چې د بزنس کمیونټي دپاره یا د اکانومي دپاره د صوبې دپاره د پاکستان دپاره دا به یو ډېر لوی دغه حصه په اکانومي کې واچي السلام علیکم جی آج یہاں ہمارا پروجیکٹ ہے مہرما 67 بیریا فیز 8 میں ہم لوگ اپنا پروجیکٹ کر رہے ہیں اور اس کا ہم نے پری لانچ کا ایونٹ رکھا ہے کے پی میں سیل الحمدللہ ہم نے شروع کر دی ہے آلموسٹ کو 25 سے 30% سیل ہم کر چکے ہیں اور ہم لوگوں نے انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں اس کا ایکسکیویشن کرنا ہے پروجیکٹ ہم نے انشاءاللہ فزیکلی شروع کرنا ہے فی الحال آج کچھ دوستوں نے جنہوں نے بکنگ کی ہے کچھ تھوڑی ان کی گیدرنگ اور کچھ نئے دوستوں کے لیے ہم نے پری لانچ کا ایک ایونٹ رکھا ہے جس میں ہم اپنے پروجیکٹ کے ٹیکنیکل ڈیٹیلز وغیرہ جتنے ہیں وہ لوگوں سے شیئر کریں گے اس کے جو اینیمیشنز وغیرہ ہمارے پاس ہیں اس کے جو پلانز وغیرہ ہیں جو ہماری ساری پلاننگ ہے ہم اپنا جو متعلقہ جو ڈیٹا ہے جو سیل کے لیے جو ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے ساری تو وہ ہم آج مارکیٹ میں اپنے سارے جو دوست ہیں ڈیلر حضرات جتنے ہم نے پشاور کے بلائے ہوئے ہیں آج ہم ان کو دے رہے ہیں الحمدللہ اور آج پری لانچ ہے ہمارے پروجیکٹ کا آج پہلا دن ہے
महरमा 67 की बेमिसाल लोकेशन इसकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है, जो आने वाली रावलपिंडी रिंग रोड से सिर्फ 10 मिनट, जबकि स्कूल, क्रिकेट स्टेडियम, ग्रीन वैली, बहरिया फूड स्ट्रीट, बहरिया हेड ऑफिस और बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल से सिर्फ 3 से 8 मिनट की दूरी पर, और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 40 मिनट की मुसाफत पर। तो अभी फोन उठाएं और नीचे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। کتونکو تاسو دغه خصوصي خپرونه وکړه او په دې کې چې کم د دوی مشران یا چې د انجینیر او یا چې کوم خلکو په دې باندې انویسټمنټ کړی دی د هغې هغه تفصیلي خبرې هم واردې او یقینا خوښه شوې هم وي او زما خو خپله هم دا خواهش دی چې زه هم په دغې مهرما 67 کې ځان ته یو مزیدار شانتې د رهایش لپاره کمره یا ځای واخلم، خو یقین مې نشي ځکه چې دا به موږ ته به ګران وي، خو چونکې د چا چې وس کېږي او څوک خواهشمند وي نو پکار ده چې راشي همدلته کې ځان له د اوسېدلو لپاره یا د کاروبار لپاره ځای خامخا وخت کې. ما ملک اسماعیل او زما کیمرمین سردار علي یوسفزی اجازت ورکړئ چېرته چې هم یې ښاد و آباد اوسئ. د لوی الله په امان.